سلنګسر د نشلیدلې پاتې شوی ولې ډوره ډوره کوي نه چې دا د دې خېټه خرابه ده. خېټه خرابه ده. کرامت شاه استاد دا د گاړو مقبره ده. نو بس تقریبا خو څه پکې جمدي دي او څه پکې مړه دي لا جمدي کېږي به انشاءالله. تپوس پوښتنې لراغلي که څه نه دام جوړ کړل خپله آټو دی جی په خپله بس بند شیټینګ کې چې بیا موږ سره کې هوا کمیږي نه په خپله چالو کېږي. دا اوس موږ فلحال چالو کړه په خپله بندېږي. دا اوس ایر چالو شو جی. انجن شو دا ماشاءالله دا د ټرک انجن دی که خپل جی. دا د مرسډیز گاډي راځي 1G بیمز ورته وي 2000 سی سی شپږ سلنډر یا خو پیک اپ د دې ماشاءالله ډېر ښکلی پیک اپ او آټو کړی مې دی او دا اصل کې په سینجی کې که په پټرولو کې خالص پټرول دی جی. خالص سینجی دی کې شوقي اړولی شي جی. بالکل اړولی شي. کم گاډی چې اوس په کباړ کې ولاړ دی دا کم ماډل دی؟ دا 82 ماډل دی. K70 دی ته وایي 80 کرولا تاسو به یاد شي. جی جی. دا هغه گاډي د مکمل زنګ شوی دی ختم دی او بیا چې کم داسې ختم گاډي تیار کړی دی واپس نو هغه هم زه تاسو ته ښیم چې مونږ بیا د هغې فرشونه د هغې ډیشبورډ د هغې انټیریر د هغې بریک لایټ د هغې بیک لوک فرنټ لوک یعنی کپنۍ والا نه مونږ لږ معمولي غوندې تبدیلي راوستې ده. بیا مې ټوډور ته کنورټ کړي دي. بیا مې په ټوډور کې هغې کې لږه تبدیلي راوستې د هغې بیک شیشې یو شان ته راغلی ما ولا لږه خپل مطلب اوس په نو بچیا ته خوشوي سوډري او د سوډریانو د پاره نشته مزدوري دا زمون څنګه نچاري سوډري دی پکې صادق تور دا مې ځکه دا سوډا واټر ډېر سکي جی او ډېر زیات جی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی په مردان کې یو زلمی دی کاریګر دی جی. زاړه مړي ژوندي کوي. کم مړي ژوندي کوي تاسو به سوچ کوئ چې مړي څنګه ژوندي کېږي. نو دا د انسانانو مړي نه جي. انګریزانو چې کوم ګاډي پاکستان ته رالیږلي وو 62 74 73 مختلف ګاډي او هغه پاکستانو خو ځپل بیا لاړل په ډیران د ډیران شونو دغه ځای کې کرامت شاه استاد خپل ټیلنټ نړۍ ته ښکاره کړو. هغه ګاډي راوچت کړل او په یو نوي شکل یو نوی ژوند یې ورکړو. راځو جی ته کرامت شاه استاد دغه مهنت تاسو ته ښایو چې واقعي کرامت شاه استاد زاړه ګاډي څنګه ژوندي کوي او په کومه طریقې جوړوي چې زمونږ استاد څه خوښېږي که نه. راځئ جي ته کرامت شاه استاد دغه کمال ګورو زمونږ سره اوسئ. خیر کرامت شاه استاد څنګه ټیک ټاک خیر دی شکر د الله پاک خیر دی ټیک ټاک شکر د الله پاک. تاسو ښه شکر دی الحمدلله. تاسو خو خپل مایک راورسو ماشاءالله. مننه جی. کرامت شاه استاد جی نن به راته خپل مړي او ژوندي دواړه ښې کوم زاړه مړي چې دي او کوم نوي ژوندي چې دي ګاډي جی ګاډي اب دواړه راته ټول مسله تاسو ټول د پیرانو د مړو جمدو هغه ده خو دا ما هغه شانته ده خو دې کې ګاډي دي. لکه زما په سوچ چې کوم انګریزانو را لیږلي وو او هغه ډیران ته لاړو خو مړه شو واپس تا جوړ کړو واپس د ګرځېدو قابل شو نه هغه هم راته وښایي کوم چې په ډیرانو او کوم چې واپس تا جوړ کړي ستا هغه ټیلنټ کمال راته وښایي. نو دا راته چې ډومبې ته مړی وښیم او ګنه ډومبې ته جمدې وښیم. ډومبې راته مړي وښایي. راځئ نن درته مړي ښیم. دا خو د خیره بلا مړي دي سمه مخبره ده. مړیم دي او جمدیم پکې دي او تقریبا څه پکې داخلم دي او لکه د هغې علاج چالو دی. دا ستاسو دعاګانې دي الله مې عزت وکړه چې راغلی تاسو موږ له او موږ به تاسو ته انشاءالله ښایو چې موږ ګاډې کمزور څومره وه بیا هم ته څه جوړ کړل اب هم درته ښایو انجن به هم درته ښایو وغیره چې موږ کم سیټونه دې له راغواړو کم سامانونه اب هم درته ښایو. خپل محنت به انشاءالله ټول ښایو او انشاءالله تاسو به پې پوهیو هم باقاعده چې دا موږ داسې کړو شاید چې تاسو هم پې انشاءالله ډېر زر به پې پوهېږئ. جی قدرمنو دا ګیر چاپېره چې تاسو ته کوم ګاډي ښکاري نو دا هغه ګاډي دي چې دا یو پیره استعمال شي او بیا ډیران ته تلي. کباړ دا د کباړ نه واپس را ژوندي شوي دي او کرامت شاه استاد پې خپل محنت خپل کاریګري او خپل ټیلنټ ښکاره کړی دی. دې له یو نوی شکل ورکړی سپورټس په نوم تیاریږي بیا دې له انجنو ټیرو ریمو. دا کوم ګاډی چې اوس په کباړ کې ولاړ دی دا کوم ماډل دی؟ دا 82 ماډل دی K70 دی ته وایي
هسي کرولا تاسو به یاد شي جی جی دا هغه ګاډی دی مکمل زنګ شوی دی ختم دی او بیا هم چې کم داسې ختم ګاډي تیار کړي دي واپس نو هغه هم زه تاسو ته ښیم چې مونږ بیا د هغې فرشونه د هغې ډیشبورډ د هغې انټیریر د هغې بریک لایټ د هغې بیک لوک فرنټ لوک یعنی کپنۍ والا نه مونږ لږ معمولي غوندې تبدیلي راوستې ده بیا مې ټوډور ته کنورټ کړي دي بیا مې په ټوډور کې هغې کې لږه تبدیلي راوستې د هغې بیک شیشې یو شانته راغلی ما ولا لږه خپل مطلب اوس په پته لګي په هغې به یا مینوال وي چې آیا څنګه مونږ صحیح کړي دي نم دي کړی زموږ ذهن څنګه دی نو هغې هر څه به تاسو ته اوس ښیم دکه دا زوړ ګاډی او دکه شانته چې دا مونږ بیا کم جمدي کو واپس دا ګاډی اوس ژوندی شته دا کوم چې دلته ولاړ دا کوم ځای کې دی دا سربار ولاړ دی جی دلته هم شته او باره خو باره ته فاینل خولی شم فل دا جی هغه ګاډی دی دا کوم چې اوس مونږ کباړ کې بالکل تاسو کباړ 82 ماډل کې 70 دام ټوډو ته کنورټ کو د دروازه وګد شوله 8.5 انچ تقریبا او بیک لوک د فرنٹ ډیګه کې ایر سسپنشن وغیرہ بګټ سیټ سپورټس میټر غټ انجن 1G بیمز دا غینه علاوه غم بیا موډیفای کړی الټریشن فرنٹ لوک مې ولا فرست دا لا بچانی کړي پاکستان کې الحمدلله لومبه زما دغه د خپل دا فرنٹ لوک دروازې دوه تاسو پکې سنگل کړی دا مې سنگل کړی چې دا کوم دروازه چې دا وګدو شو چې څوک وروړي بس معمولی بس صرف سیټ معمولی فولډ کړي کرامت شاه استاد دا چې کوم انګریز جوړ کړي هم چې تا ته ګوري حیران بچي دا موږ څنګه جوړ کړیو دا د ور سره زو کوی بچي سره بلا به بچي اوختي نو کی دي شي چې هم دا سی وي ځکه چې پلاسو لګي بغیر سه ماشينه بغیر سه بس پلاسو باندې کړی دی سم ماشین نه صدقه شو استاد دی کې دا ټیر ریم انجن گیټونه باډي سوئچ بورډ او سیټونه دا ماغه دي چې چینج کړیم دي دا جی د کې ډیر شیزونه او مکه دي او تقریبا زما په خیال چې 30% مته چینج کړی دي او جی دا سوچ څنګه رااله سمره وخت نه دا کار کې زما تقریبا صدا 2000 نه الحمدلله زه لګیا یم د 2000 نه بلکې دا غینه مخکې روریانو سره وتلو والد صاحب سره دغه شانته مطلب زموږ والد صاحب ماشاءالله یو نرمن دغه شاګردان دي مونږه نو دا پکې خاندانی کاری الحمدلله نو دا زما پکې خپل یو شوق و نو ما سره خپل گاډو 2004 2005 کې ما سره ډیر ښه سپورټس کار خو نه موبایل وي نه سره کیمرې نه سره فیسبوک وي دا غو وخت نو بیا راتله بس سمې پکې لګ وردن نشو نو بس اوس خلکو بس غمینه ده څوک د کراچۍ نه گاډي راولي څوک د لاهور نه راولي څوک فیصل آباد نه وغیرہ بس راولي ختم گاډي او بیا ول مونږ تیار کو الحمدلله پهله د کم یو گاډي جوړ کړو پهله مې تیار کړو فوکسی بغیر چھت والا 21 ریم کې مې تیار کړو د 2003 کې مې تیار کړو 2004 5 کې آی تھنک او هغه بیا ما سره و او بغیر چھت نه مې تیار کړو هغه تاسو ته چینده خوای بابوجي ولا اکا گاډي بیا ورپسې بل شو بیا مې ورپسې مارو تیار کو ډاج چارجر ورته وي سیم ټو سیم داغي کاپی میں تیار کړه بیا ورپسې بل ډاج چارجر جو بیا 86 کرولې 88 کرولې 98 خیبر وغیرہ وغیرہ نو را روان د سلسله اسی پدې کې درته څه کپنه پر کړه چې د کمال سړی راشه نو ډیر ماته خو په واتس اپ باندې ډیر ماشاءالله انګریزیان زما بس دوستان شوي دي بار ملکونه غي دغه کوي نو زه خو سر پلنډ باندې ختمه کمزوته مې بس تاسو سر ماشينري د مو سر کلمه ده او جی دې کې حیرانتیا په کار هم د جیغي په کم شیپ کې را لګلیو څنګه او تاسو سره جوړ کو تا گاډه دن نه کته شو چې لک سٹارټ کو روټ ته بالکل کته شي د انجن راتاولو خای خاجي دا دی انجن شو دا ماشاءالله دا د ټرک انجن دی خپل جی دا د مرسيډیز گاډي راځي 1G بیمز ورته وي 2000 سی سی شپک سلندر یا خو پک اپ د دې ماشاءالله ډیر خپل پک اپ او اټو کړه مې دی او دا اصل کې په سینجی کې که په پېټرول کې خالص پېټرول دی جی خالص سینجی د کې شوقي اړولې شي جی بالکل اړولې شي خرچه را دي څنګه ده خرچه خو تاسو د شوق قیمت نشته نو او جی او شوقیان راضي ول بالکل راضي جی بالکل د ډیر خلک د ورځې راضي اوس بولې په لګي بالکل راضي بالکل بولې په لګي بالکل بیا مونږ وای دا پکې فور سیل له دا اوس هم تاسو مینوال کته شي بلا مینوال راغلي دي تاسو ډیر زیات خو تاسو راغلي دي خو لکه دا روزانه را رواني دي گاډو سره تصویران دا اوس اتوماتیک انجن اټو دی جی اټو دی دغه ایر سسپنشن دی په بٹن باندې اوچت شي په بٹن باندې کینی اټول سیستم دغه فټ دی تاسو لګ د بٹن دا سیستم مو خای بالکل به توخیم جی
په دې ګاډي دی بای ډېر ښکلې خرچه کړې ده ډېر ښکلی دی جوړ کړی دی څنګه چې انګرېز جوړ کړی د هغه نه سل چونګه تا ښکلی جوړ کړی خو دا سلنګسر د نشلېدلی پاتې شوی ولې دا ډوره ډوره کوي نه چې دا د دې خېټه خرابه ده ډېره خرابه ده پلیجل ولا ورکو دا خو دغه د دې ته مونږ مفلر لګولی یا د ته مفلر ویا نو د دې مقصد مطلب ډیر کسان ورته نه ګوري نو چې ډیر کله اکسلیټر کې جو ګنو یو سپورټس کار راغی نو دا د سر دا د یو دا आवाज دی سټایل دا د لکه د ګاډي سر بل لازمي مفلر لګي چې بغیر مفلر بد بنه لګي په سړی نه خلګي روانه کې خلګي شوقیانو باندې په شوقیانو خلګي تعالی خو به خلک راځي کم خلک زیات راځي زیات تر شوقیان راځي شوقیان بس دغه شی پتن لګي غاډیر پکړه مشرنه شری زم چې دینم سم ویلې ونی شوی دی پوښ وی دا ګاډي نه زوتم خنه چې دا نور نشو ته ماشونه مې اړولې دي دا نشغه خدا لکه لیونی پسې لیونی پسې راځي بالکل او د دې باسي څومره قیمتي دی اوس د ټیم کې د 100 روپو تقریبا دا تقریبا 16-17 لاک تر رسیدلې تقریبا 16-17 لاک او دا چې خرڅوي شوقي راشي نو پسوي اخلي شوقیان چې راشي په 20 لاک مخلي 22 لاک مخلي 25 لاک بیا مختلفي زیور پسې په بارا چې څومره خص سیستم په دې کې لګیدلی څومره خې دی نور څه کمالات دي د او د نورو گاډو په تک کې فرق شته د پتک کې دا چې ظاهره خبره کپنه والا په دې کې کپنه والا انجن را لګل دی 1300 سی سی مونږ پکې د پک اپ هم سیوا کړې فینډر هم جوړ کړی مالګاټ لوک ډیر تبدیلی پکې راوسته ده د عام روټین نم پکې د عام گاډي نم پکې مطلب ډیر چینجینګ راوسی ایڈوانس کړم دی په منډه باندې ډریم چې دی دا خو سم د وبو ډرم دی او جی نو دا ول راغواړو مونږ او دا د کم ځای نه راځي چینا دی ټول چینا او یو مرګر نه پېښور کې بس اغي بیا دغه کې چینا نه اغي بیا مال راکې مال او دا ټیر بیا ملاوي او ټیر هم را ټیر نو والے یو مرګر مې د اغي را لېږي او جی اوس په پدې کې کتون کو لک سفرم کو ګورو به چې د څنګه سفر کوي دا ذکر کو کنه دا سور گاډي پریدو په دې تور گاډي کې موږ له چکرم راکو ویلنګم پیراته وک ما خو دې سور کې بمواله و یره دا تور خره دی بچو صحیح ده تا دې خطه سګي شاته ګیټ او پکې نشتا شاته ګیټ نشته بس په دې بدوانو ورغې جنو شاته زخه ها ورشم کنه ورځه ونن خلی ورځم بسنګ یا تا نم سما پنجابی میخه جوړه شوی د خوراک لکم کا کنه بالا بس پرې د غلطه خبره مې وای واو یار دا راته وې د کې دا گیر چې دا د کم گاډي لګېدلې دا خو د 86 کرولو کې راځي آټو دی او جی آټو دی اندکه مدامه آټو کړی دی د می انجن دا سه هلکا پلکا موډیفای کړی دی 1.8 پکې لګیدل اے سی پکې لګیدل دا او هلکا پلکا سه ساوند سیستم اے سی وغیرہ هر یو شی پکې چالو هر یو شی چالو او جی او دا کوم سوئچ بورډ چې د هغه دور دی اکا دور دی جی 1970 ماډل او جی 1900 تر اوسه پورې دا سپو کو نه دی دا صفه دی جی بس دې کې دا لګ غونته معمولی غونته دا غم کړو لګ پونته پدې کې دا کړم د هلکا پلکم کړي دروازې واپس ریپیر شوي کنه یوشي نو واپس ما غزه ته راواړو او د ریموټ سیستم دی جی ریموټ سیستم دی دغه د پکې دا ایر پکې نشته او نور سنټر لاک سیستم لاکی گاډي د ریموټ نه هر یوشي دغه نور دغه سیستم دی پدې کې قدرمنو اوس به د سفرم چیک کو او ویلینګ بیم چیک کو دا ډرایوینګ شو دا اوس ویلینګ دی لدی نه ویلینګ خو لانی دا خو بس ګاډي سٹارټ کو تاسو او اوس په کرورو داسې دام چکر پکې وو دا واړه چې خوښ دي ویلینګ نه خوب نشي
تمارزی ته خیجی په مزه د الله بنده دا د ما ته وې زه به پکې اثر کوم چې هر کله تا ټریپ کوم ما ته هم ګوره تاله زه ژوندی دی د خیره ژوندی قدرمندو دا د کرامت شاه استاد کمال او دغه کاریګری او دغه مهنت چې کم گاډي یو پیر موږ استعمال کړي دي پاکستانیانو کباړ ته تللی هغه واپس په یو نوی شکل او په یو نوی انداز جوړ کړي دي یقینا چې سړی وګوري او په کم گاډي کې راشي نو واپس په خپل گاډي کې تلو ته زړه نه کیږي دلته بلا خلک ولاړ دي د کرامت شاه ټیلنټ او کاریګری فن دپاره راځي ګوري په دې خوشحالي کې دا کم خلک چې راځي دا خو زه خو به دا ویم چې دا زما ډېره خوش قسمتي ده داسې خلک موږ له راځي کاریان پکې راځي مفتیان پکې راځي ډاکټران پکې راځي غټ غټ هوټلې د هغې پکې راځي او ډېر ښه زه به دا لیډیز هم پکې راځي د هغې گاډي هم راسره ولاړ دي او جوړوم ولا نو شوق دی که نه او ښه شوق دی زه خو دا یو میسج ورکوم ټول له چې څومره ینګ نوجوانان دي دا د هغې دپاره سپیشل به وي چې دې کې خپل سوچ او دماغ دې کې ولګوي یو فن دی که نه سبق هم خوشی دی ډاکټري هم خوشی دی خو چې دغه ته وایي چې یاره نه نو دام یو شوق دی او پیسې هم پرې نه راځي او دا هنر زده کړي نو ښه دغه دی بد دغه نه دی بل یو شوق ښه شوق ورته زه وایم او څه بد یو سړی راشي تاسو سره شاګردي کوي دا ټیلنټ زده کوي نو بالکل راتلی شي کرامت شاه استاد سره زاړه ګاډي لمبې مړي یاره چې دا مړي خو ماشاءالله هغې خو تاسو ته وختي یو بیان وکړو زه ولاړو ما چې دا خو په یو ښکاري مړي خو ماشاءالله دې کې ډېره غټه فلسفه پرته ده دې کې د ډینټر استاد پیسې شته دې کې د پینټر استاد پیسې شته دې کې د ویرینګ والا شته دې کې ځوانه د مصري شته دې کې د ټیرونو والا شته دې کې د هر چا رزق الله رب العزت برابر کړی دی او چې دې کې ډېره غټه فلسفه پرته ده خبره حقیقت او زمونږ خو دلته ځکه راځو چې کرامت باچا چې دی نو هغه مونږ نه بغیر الله ګواه دی چې نه روټۍ خوري او نه چیس کی ستاسو نه بغیر زمونږ د ټولو نه بغیر لکه صادق بای شو زه شوم داسې فاروق بای دی دا او چې لکه مونږ یو نو هغه بار بار وایي چې یاره ستاسو د برکته الله رب العزت په مونږه نو دا تاسو کتی شي چې دا کیمرامین کتی شي د خلکو ته خولی شي چې ماشاءالله وي د کچه خورو نه جوړ دی زی په لوګي تور دی دا بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی نو په دې دړو باندې نه کا هر رنګ خلې په خلې پوښ شو او شکر الحمدلله کسان نشم شمارلی چې چا خوړلی دي خو داسې تقریبا 45-50 کسانو ماشاءالله زما د لاس او شکر الحمدلله لنګر یو خوړو جی بابیل پکې وړي کنه بابیل خو مې جی او فروټ چاټ خې دی او هغه چاته خیم نه بیا په دې خلک عملي کوي او دا ني چرته انسان دی او ما سره جی چې کم مینوال ولاړ دی صادق بای نو دا صرف او صرف ما ته پته ده صرف په خېټه موټ ساتم کنه باقی 302 پرچه ده جی چې روټې نه خوړلې کنه وختي راته ویل روجي واچو دې مودره ګاله کلک صبر شي د پتون आवाज مې کولو پکې غوخه پتون د کمزې نه واچو پتون خو ما بیل پخ کړی دی مو مې چرګان شلو او اجانه چې ماشاءالله منم لکه سرجی مونږ چې چرتم ذکرو صادق بای را سری نو یو زیما نو د 15 کسانو د دې پروګرام شي وي او لکه روټې زیاته پخېږي کنه د خېټه ماشاءالله ګاډي یاره جی اوس ته وختي چا ویل دوم یو مرګ یو د انجن در سره بدل کړم په خیال ته ویغه خجی خا نه پاسه بار چاکو خبر بیا صحیح دی جی یاره الله دې ته څنګه ساده ستا پکې کم مړې دی یو لاړو یاره ما خو دلته یو مړی بس د سره و یو مړی میدار الله را جم دیګه نو ان شاء الله شروع دی او شراټ گاډی دی او ماشاءالله کار پکې روان دی ما ته یو مرګري وي چې سپلیم ځان له رډي کا نو مې نه ان شاء الله دا ما خو یاري ده مې ورولي ده نو داسې نوبت به نه راځي او ان شاء الله تاسو سپلې څه د بار ډونیشن بدل زه درکم جی لکه واضحه خي لکه دی خو گاډي غشته ده کنه خو مخکینی وتیلې چې سپلې ځان له جوړې کچې زی ورازي ورپسې جی نو سن پیغام چې پنجداري ولا جوړې کب او دا بندي ولا او سیداري ټیم په لګي ټیم بس نه لګي خو بس دار شي یو خپل وخی او براسي جی کنه کرامت استاد بارکه بزه دغه ویم چې وی د کرامت نه خالی نه یم او مرګرو خیر دې کولی نه یم نو د کرامت استاد به دغه زه ویم چې باقي چې د کراماتو نه خالی نه دی خو یې شو کولی نه دی خو چې ته ووینې دا چې زړې خپل فن کې ماهر دی کاریګر او که نه او که زما د شخصیت خدونه ګورې زما فن زما د فکر ترجمان دی کرامت باچا سره د مور پلار دعا ده پیله سټپ ورپسې بیا د یارانو دوستانو دعا ده دویم سټپ او ورپسې
چې هغه زه ګوایم چې زه په خپله مونځ اودس کولو والیم چې هغه که چېرته لاره کې رواني او د کروڑ روپو کاري نو ډایرکټ ګاډي ودري او مونځ نه پرېږدي لکه کوالټي پکې دا ده خو د معاشرې ته بیا هم وایم چې هر بچي ته پلار ته وایم چې یاره که چېرته تعلیم پې نشي کول انسان دې غریبي نو هنر او دا کسب دا ګورې ډېر لازمي دی دا پې ګورې زده کول غواړي ولې چې نن سبا معاشره کې تاسو ګوري چې څوک توبه بالله پوډریان شي څوک ځوانه نشیان شي څوک څه کي خو هغې دپاره یو دوه شعرونه دغه ما لیکلي دي په خپله زه به ووایم که ای بچیا که تشوي پوډري او د پوډریانو د پاره نشته مزدوري دا زمونږ څنګه ناچاري نه زما د حیا خیال شته نه د ځان ته په ډیران باندې نشي پردی چرګان او ته نشي لرسې ځان ای بچیا ته خوشوي پوډري او د پوډریانو د پاره نشته مزدوري دا زمونږ څنګه ناچاري شپږ پیسې په خوله کې بن په بن په نچه باندې راکاږي دغه ګن خورې اسې شوی ژوند نو یې بچیا ته خوشوي سوډري او د سوډریانو دپاره نشته مزدوري دا زمونږ څنګه ناچاري سوډري دی پکې صادق تور دا مې ځکه دا سوډا واټر ډېر سکي جي او ډېر زیات دي ولې چې رنګ یې تور دی ماشاءالله خو زړه سپین دی کله ناکله لمبر ورته یاد شي لمبر راو لمبر را لمبر راو لمبر را په دې نه پوهېږم چې لمبر د څه غواړي خو سپلی مې درکړي زه راځه که نه لمبر باندې کیس او جي او مهرباني جي الله دې ما نصیب کړي بالکل قدرمنو کو کم خلک زاړه ګاډي جوړول غواړي نو د کرامت شاه استاد سره رابطه کولی شي بیا ضرور یو خبر وکړه هنر نو هنر پکار دی که یو سړی تعلیم هم وکړي د هغې نه بعد هنر هم ورسره ضروري دی ظریف سړی سره د تعلیمه په ریړۍ ولاړي او فروټ سبزي خرڅوي نو هنر زده کول پکار دی دا د هنر پند دا د کرامات پند چې نن مونږه او دا څومره خلک راغلي دي د هغه ځای ته نو دا د پند راوستي دي د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکړي د الله پامان